أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. درنی درس کې به ان شاء الله العزیز سورة بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 31 آیات نمبر 236 اور 237 دو آیاتونه ویلې کېږي. کافی نوزانه چې نو هغه د طلاق متعلق کې نکاح طلاق متعلق او مہر د باس روان ولو لاول نکاح ولو بیا طلاق شلو وس دیزی کې الله رب العزت چې نو د مہر متعلق چې نو تذکرہ کوي. د مہر چې نو هغه ټوټل 4 سورتونه جوړیږي. په دغه 4 سورتونو کې په یو سورت کې متعه ورکول واجب دي، یو سورت کې چې نو کامل مہر دی، یو سورت کې نیم مہر دی او په یو سورت کې مہر مثل دی. اولنې خبر دا چې متعه وپېژندلی شي چې متعه څه ته ویلی کېږي. نو متعه لفظ دا 3 ځایه استعمالیږي. یو چې دی نو هغه متعة النکاح دلته چې دی، یو دویم چې دی نو هغه د شیو په نس چې کومه متعه ده، او دریم متعه چې دی نو هغه په حج کې استعمالیږي. نو حج متعلق مخکې مونږ ویلو چې حج کې متعه حج تمتع هغه ته ویل کېږي چې سړی په یو احرام سره په یو سفر سره چې نو 2 فایدې والی حج هم وکړي او عمره هم وکړي. نو دغه ته ویل کېږي حج تمتع، ځکه یو سفر کې د چې نو 2 فایدې واغستې. دویم چې نو هغه متعه دلته چې کله سړی ته طلاق چې نو هغه ښځې ته میلاو شي او د هغې دپاره چې کوم جوړه ورکولی کېږي نو هغې ته متعه ویلی کېږي. دغه اوس وضاحت به راځي. دریمه متعه چې دی نو هغه د شیو متعلق نه د هغې سره زموږ څخه تقریبا زم کار هم نشته او د هغسې فضول خبرې او په هغې کې بکواسات د هغوی داسې عقیدې دي چې العیاذ بالله بعضې خبرې باعث کفر دي. نو د هغې تذکرې ته نو ضرورت نشته. البته که چا کتلو نو منهج الصادقین د هغو کتاب دی، هغه وګورئ. برهان متعه چې دی نو د هغوی په خرافاتو نه ډک کتاب دی، هغه پې وګورئ. دغه شان چې سلک ډېر وضاحت هغې ګورئ. جو دلته حضرت چې نو هغه سرفراز خان صاحب درس نر الله مرقده د هغه هم دلته د هغې لږ وضاحت کړی دی چې بیا په هغې کې وګورئ. خو هغه بس چې نو هغه د دې درس مطابق نه دی، زما د ذهن مطابق هغه د دې متعلق بحث نه دی. بهرحال نو یو د دغوی چې نو روافظو د هغوی په نسبت باندې متنه. اوس دلته چې کم ذکر کېږي نو طلاق چې نو هغه ورکولی شي. نو چې کله طلاق ورکولی شي نو د هغې یو څو صورتونه. نمبر 1 دا چې طلاق هغه چې نو نکاح وشي، په دغه نکاح کې چې نو مهر هم متعین نشي، نکاح وشي او بیا د واده نه مخکې رخصتۍ نه مخکې دې ته طلاق میلاو شي. نو اوس په دې صورت کې به نو هغه څه وي؟ نو په دې صورت کې چې مهر نه مقرر شوی او دغه نه مخکې چې نو څه ورته ویلی کېږي، رخصتۍ نه مخکې چې نو هغه څه وي؟ دې ته طلاق میلاو شي. نو په دې صورت کې د دې ښځې دپاره چې نو متعه واجب ده. دې صورت کې بیا د ښځې دپاره متعه واجب ده. متعه څه ده؟ نو شریعت د هغې متعلق چې نو څه خاص حکم نه ذکر کړی چې هم دوره مقدار باندې به وي، بلکې شریعت آسان وي. ومتعوهن علی الموسع قدره وعلى المقتر قدره. د مالدار باندې د مالدارۍ مطابق ده او په غریب باندې د غریبۍ مطابق ده او درمیان حال باندې چې نو درمیان حالۍ متعلق ده. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی د هغې اعلی درجه چې دی نو هغه خادم ورکول دي، متوسط درجه چې نو 500 درهم دی او ادنای درجه چې نو هغه 3 کپړې ورکول دي، یعنې کامله جوړه کمیس پرتوګ لپټه
دې ته ویل کېږي چې نو هغه متعه. نو بیا چې کم مالدار وي جو هغه بوله ګران ورکي، لکه حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه غالبا د هغوی باره کې راځي او هم دغه شان یو نکاح کړو پای کې متعه ورکړې وه، بیا د هغې ته چې نو قبل الرخصتي مخکې واده چې نو د هغې له څه ورکړو طلاق ورکړو مهر یې نه مقرر کړی، نو د هغوی په متعه کې د هغې له چې نو د 100,000 روپو چې نو هغه جوړه ورکړې وه. نو د دې کې دغه ده. دویم صورت چې نو هغه دا دی مهر مقرر شي خو د رخصتۍ واده نه مخکې چې نو طلاق میلاو شي. مهر مقرر شو نو طلاق چې نو هغه د رخصتۍ واده نه مخکې میلاو شو. لکه مثال په طور کې مهر چې نو هغه ولیکلی شلو 4 تولې یا 10,000 روپۍ، 4 تولې مهر چې نو هغه مقرر شو نو واده نه شي ویلا او واده نه مخکې چې نو طلاق ورکړی شو، نو په دې صورت کې فنصف ما فرضتم بیا به نیم مهر چې نو هغه ورکولی کېږي. 2 تولې چې نو هغه د حق دی، 2 تولې مهر چې نو هغه به ادا کوي دی. دریم صورت چې نو هغه دا دی چې مهر چې نو هغه هم مقرر شوی او د مهر نه وروسته رخصتي واده چې نو هغه هم شوی، بیا د واده نه وروسته طلاق چې نو ورکړی شي، نو په دغه صورت کې بیا کامل مهر دی. 4 تولې سونه چې نو هغه مهر مقرر شولو، بیا مهر نه وروسته واده وشولو، واده نه وروسته بیا طلاق چې نو هغه میلاو شولو، نو اوس به کامل 4 چې نو هغه تولې مهر د سړي په ذمه دی، به دا 4 واړه تولې مکمل ورکوي. 4م صورت چې نو هغه دا دی چې واده چې نو هغه وشي، رخصتي هم وشي، نکاح هم وشولو، رخصتي هم وشوله، خو د نکاح په دوران کې مهر چې نو هغه هیر شولو، نکاح په دوران کې مهر چې نو هغه هیر شولو، مهر متعین نشولو، نو په دغه صورت کې بیا مهر مثل دی. په دغه صورت کې مهر مثل دی. بیا چې د دغه جنۍ د مور د خور د ترور د دې چې کم مهر وي، نو د هغې مهر په قدر چې نو د دې به مهر هم مقرر کولی شي. دا یا ساتئ په نکاح کې چې نو هغه 2 شرط دي، موقوف علیه شرطونه چې کم دي په کم باندې نکاح چې نو هغه بغیر د هغې نه نه کېږي، هغه 2 دي، ایجاب او قبول، ګواهان شریک ګواهان او ایجاب او قبول، چې دا دواړه ول بس نکاح چې نو هغه وشولو، که مهر متعین شولو که مهر متعین نشو، که متعین نشو نو موږ بیا مهر مثل ورکولی کېږي. نو 4م صورت کې بیا چې مهر نه متعین شي او نکاح وشو، نکاح نه وروسته واده هم وشولو، نو بیا او بیا د هغې نه وروسته طلاق میلاو شو، نو اوس به ورته مهر مثل ورکولی کېږي. اوس الله رب العزت دلته د دغې چې نو هغه تذکره کوي. اوس آیا د سړي باندې چې نو هغه دا مسله به ورسره م ووایو، دلته د مطعم متعلق دی خو موږ به عام ووایو، ومتعوهن علی الموسع قدره وعلى المقتر قدره. سړي باندې د ښځې متعلق چې نو هغه څنګه انفاق دی، دی په ښځې باندې خرچه څنګه کوي، کور سکنا نان نفقه دا به ورله څنګه ورکوي. نو د دې متعلق چې نو 2 صورتونه هغه متفقون علیه دي او یو صورت چې نو هغه مختلفې دي. یو صورت متفقون علیه دا دی چې تمام په اتفاق هغه دا دی چې سړی هم د مالداري کورنۍ نه او ښځه هم مالداري کورنۍ، نو بیا د دغې ښځې انفاق دې باندې چې کومه خرچه کولی کېږي دا په مالدارانه کولی شي، یا چې نو سړی هم غریب دی او ښځه هم غریبه ده، دواړه چې نو هغه د غریبې کورنۍ نه دي، مال وغیره چې نو هغه نشتی، نو بیا په سړی باندې چې نو د دغې ښځې انفاق خرچه چې نو هغه د غریبۍ ده. 3م صورت چې نو هغه دا دی چې سړی مالدار دی ښځه غریبه ده، یا ښځه مالداره ده او سړی چې نو غریب دی، نو په دې صورت کې به نو هغه اوس د دې باندې انفاق به څه صورت دی، دې له به کومه خرچه ورکولی کېږي. زموږ د احناف راجح او مشهور قول چې نو هغه دا دی، صاحب د هدایم ذکر کړی علامه کرخي رحمت الله علیه غم دی، مفتابه قول زموږ د احناف دا دی چې په دې کې به اعتبار د سړي کولی شي، که سړی مالداري جو مالدارانه چې نو هغه انفاق خرچه په دغه لازمي، او که سړی درمیانه جو درمیانه حال، او که سړی غریب نو غریبانه. امام شافعي رحمت الله علیه او غالبا دا قول د احناف نه د امام جساس رحمت الله علیه هم دی، هغوی چې اعتبار به د ښځې کولی شي، که ښځه مالداره کورنۍ سره تعلق ساتو نو هغې له بیا د مالدارانو خرچه ورکولی شي، او که هغه د درمیانه کورنۍ سره تعلق ساتو نو درمیانه، او که د هغې د غریبې کورنۍ سره تعلق ساتلو جو بیا به د غریبانو په قدر ورکولی شي. نو دلته ځکه الله رب العزت وایي لا جناح علیکم، تاسو باندې ګناه نشته، ان طلقتم النساء که چېرې تاسو طلاق ورکړو ښځو لره، ولم تمسوهن تاسو د هغوی لامسه کړي نه، مقصد دا دی چې واده یې نه شوی، او تفرضو لهن فریضه
او نه چې نو مہر ولا مقرر کړی شوی ومتعوهن علی الموسع قدره. نو دې صورت کې متعه بیا واجب ده ځکه دې ته اسم میلاو نشو. دې ته چې کم یو انعام د خاوند په صورت کې میلاو شي نو هغه انعام دې هم لاړو. مہر چې نو هغه هم نه مقرر شوی دی نو دا اجازه بوس بلا وجه چې نو د تکلیف ورسېدو نو شریعت د دغه تکلیف د سده باب دغه د کمولو د پاره په سړی باندې چې نو صحیح مقرر کړلو متعی چې نو هغه مقرر کړل د پتا باندې واجب ده تو به دغه متوهر کی او څومره باور کولای کی شریعت داغه چې نو تعین نه دی کړی بلکې الله رب العزت په آسان او علی الموسع قدره علی المقتر قدره مالدار باندې د مالداري متعلق غریب باندې غریبای متعلق متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. الله دا بوله څنګه نو دا بوله په خې طریقې خو کل د بهترین طریقې ورکې دا لازم دي چې نو په نیکی کوونکو باندې محسنینو باندې. دویم آیت کې الله جل جلاله فرمایي و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضه. دویم چې نو هغه دلته کم صورت مونږوي دا هغه په دې آیات نه ثابت دي باقي د غزوه چې نو هغه نور آیاتونه ثابت دي ان شاء الله زی په زی برازي خو مونږ زکه دلته ټول وضاحت یو زیو کو. الله وایي کتا چرته خذل طلاق ورکړو مخکې د دینه چې دا غوي واده وشي رخصتي وشي خو وقت فرضتم لهن فریضه دا غوي د پاره مہر چې نو هغه مقرر شوی وي نو فنس په ما فرضتم په دې صورت کې بیا دوی ته نیم مہر ملایږي. ها الله وی الا يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النکاح کدی په یو بلته یا دا خزه چې نو نیم مہر معاف کی ز استعمال ته جام زما ضرورت نشته ورکشي زودي پانی ملار کې چې نو هغه د پرې خودلم او لا اوس را پوسې چې نو هغه مہر عمر لګي چې ادوت لیکاري ولا دا ځان سره کېږي چې موړ پشي نو کدی وي او دې چې نو هغه ورته عفو کړه معافي ورته کړو شریعت وی کولای شي یا سړی چې نو هغه وي او يعفو الذي بيده عقدة النکاح سړی چې دې مصیبت نه خلاص شولم شکر دې غضب نه خلاص شولم الک دا نیم نه ټول مہر د دې شولو ما چې سلور تولې کې ویل کړي دا غونډې د دې شولې خو جوز د دین اخلاص شولم نو علاوه کې سړی پرې دي ټول نو دغه صورت باندې هم صحیح دي. البته الله رب العزت فرمای وان تعفو اقرب للتقوى که سړی چې نو هغه معاف کی نو د خزي په نسبت د سړی معاف کول ټول مال پرې خودل دا چې نو هغه تقوا ته ډیر نږدې دي. اوس وګورئ مخکې مونږه سو پیری وي شریعت چې نو هغه څومره بهترین نظام دی الله دې غیبانه په مونږ باندې لاګو هم کی. اوس داغه کې نو هغه ګورئ داسې اسباب داسې ژوند چې داغه باعث چې نو هغه سبب د جنگ او د جګړې جوړيږي شریعت آلته داسې یو قانون مقرر کی داسې چې نو هغه یو مسله بیان کی چې هغه جنگ جګړه چې نو هغه الله پاک شریعت چې نو هغه په محبت او الفت باندې بدل کی. اوس دل دي چې نو هغه په دې صورت کې صورت هغه کېدلو جنگ چې نو هغه جګړه راتلې شریعت می تاسو سره دغه احسان کړي دغه ورته هم پرې ده نو کم از کم هغه ډیر خفګان او قصه چې نو هغه نفرت دا وسنه په محبت کې چې نو هغه بدل شي نو بیا ځکه د سړی په چې نو هغه د خزي په مقابله کې الله رب العزت د سړی جانب ته چې نو هغه تقوا ته زیات نږدې وي و ان تعفو اقرب للتقوى نیم مہر خدای حق دی خو کدا نیم ورته هم پرې دی نو دا تقوا ته ډیر نږدې دی ولا تنسوا الفضل بینکم الله وی دا د تقدیر خبرې دی وشملې په دې معنی چې نو یو بل سره جنگ جګړه دا چې نو هغه خبرې قصې مکوئ ولا تنسوا الفضل بینکم تاسو چې په आपस کې کم یو بل سره احسان معاملې چې نو هغه شوی دي نو هغه خیر چې نو هغه مې وي نو دا ګوره الله مونږ ته بل قانون وخولو چې څوک د سره خو کې د چا خمې را نن زمونږ په معاشره کې د لوی مصیبت چې نو هغه جوړ شي که څوک چا سره یو کم سل چې نو هغه خو کې یو بد وشي یو کم سل خچ نو هغه نه لیدل کېږي هغه یو بد زوت لیکيږي الان کې زمونږ شریعت قانون مونږ ته سوی ولا تنسوا الفضل بینکم خپل منځ کې د څوک د سره احسان خو کې دا چرته جنانو هغه هم مې روا بلکې څوک چې د سره لګ هم خو کې د دې جنانو هغه ډیره شکریا ادا کوه نو که سره لګ ډیر د تنافر هم راځي هغه به خود په خپل جنانو هغه ختميږي ان الله بما تعملون بصير الله رب العزت جنانو تاسو عملون ته ګوري خې جنانو هغه اني مخکې جنانو د دې وجد ودرې پیری تیر شه الله دې موږ ته په خپل کلام صحیح په نصیب کړي.
لا جناح علیکم نشته سګنا پتا سبانه ان طلقتم النساء کچری تاسو طلاق ورکړو خزو ته مالم تمسهن تر سوچ تاسو هغه له لاس نه وړلې یعنی واده نه کړي او تفرض لهن فریضه او نه مقرر کړي دا غوي د پاره چې نه فریضه مہر ومتعهن نو پیدا ورکې یا غوي ته سامان ورکې دا غوي ته علی الموسع قدره مالدار باندې د مالداري مطابق وعلى المقتر قدره او په غریب تنگ دست باندې دغه د حیثیت یعنی غریبې متعلق متاعا د چنه نو فائدہ د بالمعروف دستور مطابق حقا لازم دی علی المحسنین په نیکانو باندې و ان طلقتموهن او کچری طلاق ورکړو تاسو هغه ته من قبل ان تمسوهن مخکې د دینه چې تاسو لاس ورلیا غویلره وقد فرضتم لهن او تاسو مقرر کړی وی دا غوی د پاره فریضه مہر فنصف ما فرضتم نو نیم دے آغا چې کم تاسو مقرر کړی یعنی دغه مہر نیم الا ایافون مگر دا چې هغه خزه وبخي او یعفو الذی یا معاف کی وبخي هغه سړی به د چې دغه پلاس کې عقدۃ النکاح عقد نکاح دی وان تعفو او چې وبخي تاسو یعنی معافی وکړی وبخي تاسو اقرب للتقوا نو دا زیات نږدې دی پرهیزګارۍ تقوا ته ولا تنسوا الفضل او مې احسان کول بینکم په خپل منځ کې ان الله بما تعملون بصیر بشک الله پاک نو هغه څه چې تاسو کوی دا غي باندې بصیر لیدونکي دی